خسته وو ماشاءالله ماشاءالله. و دې نه علاوه چې کوم زموږ چیرمین صاحب دی یا هغه د موږ قبایلو سره پړچنان سره ډېره زیاته مینه لري خو هر کله چې زه ملاو یم ما نه دا پوښتنه کړې ده پړچنان کې څه حالات دي قبایلو کې څه حالات دي که داسې وخت وي 2008 نه 2013 پورې ټول ملک کې چې څومره به اپریشنې شروع وي څومره حالات ډسټرب وو هغه په باوجود چیرې د قبایل سړي د کورنۍ ورلاډه د فنډ نه پاتې شوی نو ګرانټ شوی دی ټولو قبایلو ته کورنۍ ته صحیح فنډونه ملوېدو 2008 نه مخکې 15 اربه روپۍ ټولو قبایلو ته ملوېدې صدر زرداري او ګیلاني صاحب هغه 15 اربه راوچاتې کې 15 اربه روپۍ کړې او دې سره سره څومره مطلب خلک شهیدان شوي دي هغه په مورچو کې دي هغه په مطلب بلاس کې دي خو کشم کې شهیدان شوي دي ټولو ته الله شکر دې کمپنسیشن میلاو دی که د سنټر کورم خبره زه وکړم که سنټر کورم که نن پیکیج میلاویږي هغه د زرداري صاحب وایي نه میلاویږي هغه وخت کې مطلب دا چې کوم خلک هغه آی ډي پي شي هغې لپاره مطلب دا فنډ ریلیز کړي وو خو ورسره لوړ کپن نه څومره خلک ډسپلی شي وو د هغوی لپاره 2 اربه روپۍ پیکیج کړی وو او ورسره بېنظیر انکم کې چې څومره یې مخیان دي هغه وخت کې مطلب مو 1 ارب روپۍ مطلب اجازو کې مو راوړلې خو دوی ته چې څومره د ډخانې مطلب باندې order دوی ته مو پیسې ورکولې د الله شکر دی هغه فکر نن 3 ارب نه پورته دی او انشاءالله موږ دا کور ته رسوو هرې خور ته هرې مور ته به انشاءالله پیسې ورسوو ماشاءالله ماشاءالله. زه اخري کې بیا چې څومره مشران کشران راغلي دي د ټولو شکریات کوم او ورسره د کوم امجد بھائی خبره وکړه بالکل د دې خبرې مو سپورټ کوو چې کوم د مور اګزای کې د بیا بزرګ اور زراعت یا سید خلیل بابا زراعت یا سید میر قسم ماس بابا زراعت دا به انشاءالله موږ ولو ماشاءالله انشاءالله هم کل کې دي ځایږي اخري کې زه بیا د ټولو شکریات کوم کوم ځایونه راغلي وي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ